پلار خور له حصہ نه ده ورکړې، دې وجې نه ده ورکړې چې زما حصه به کمه شي. د قیامت پر به د هر نعمت باره کې تپوس کېږي. اولاد لوی نعمت دی، د والدینو به د دغه اولاد د نعمت تپوس کېږي چې دا نعمت ما تاسو ته درکړو، تاسو د دې نعمت څومره خیال وساتو، د دې نعمت هم څنګه قدر کړئ، دا نعمت هم د الله د حکم مطابق ولې نه دی استعمال کړی. تاسو د خپل بچي ته خوف خدا ولې نه دی ښودلی، د خپل بچي ته د آخرت هغه خوف هم ورته ولې نه دی ښودلی، د خپل بچي هم د الله سره مینه ولې نه ده پیدا کړې. او اسانه طریقې دا ده چې کله ماشوم څه وغواړي هغه ته دې طرف ته توجه ګرځول چې دا ارسه الله ورکوي، مال هم الله راکړي، طالب هم الله درکوي، ما الله ته سوال وکړو نو راکړو، شابه الله ته سوال وکړه چې درکړي. کم مور او پلار چې خپل بچی د الله نه برای راست غوښتلو باندې راواړو، دا بچی د دنیا او د آخرت د هر قسم فتنې نه، د هر قسم بېدینۍ نه، د هر قسم مرضونو نه، د هر قسم قرضونو نه، د هر قسم بېروزګارۍ نه، د هر قسم ګناهونو نه، د هر قسم قتل و غارت نه، د هر قسم لوپرۍ نه دا ماشوم محفوظ کو. خپل بچی که چېرته کامیاب لیدل غواړو، د هغې طریقه دا ده چې د خپل بچي د الله سره تعلق ساز کړو. په هره مرحله کې هغه ته دا خبره کول چې دا څیزونه الله ورکوي، که ټاپي ده الله یې ورکوي، که چپس دی الله یې ورکوي، که بسکټ دی الله یې ورکوي، که روټۍ ده الله یې ورکوي، که جوسونه دي الله یې ورکوي. شابه الله ته سوال وکړه، هغه به الله ته سوال وکړي، هغې کې به عادت پیدا شي، آهسته آهسته به دا خبره د هغه یقین ته پرېوځي. کله چې یقین ته پرېوتله بس اوس ته بېغمه شه، و د هغه لپاره ځان له آخرت مه بربادوه، د هغه لپاره اوس سودونه مه اخله، د هغه لپاره اوس رشوتونه مه اخله، د بچي دپاره اوس د جنت نه ځان مه محروموه. حدیث شریف کې راځي چا چې وارث د وراثت نه محرومه کو، چا چې وارث د وراثت نه محرومه کو، الله جل شانه د انسان د جنت نه محرومه کی. پلار خور له حصه نه ده ورکړې، دې وجې نه ده ورکړې چې زما حصه به کمه شي، او چې حصه کمه شوله بچو ته به مې کمه میلاو شي. د پلار چې دا کم غلطۍ وکړو د خپل خور له حصه نه ده ورکړې، نیکه چې کم دی د پلار دغه ترور له حصه نه ده ورکړې، د هغوی ګناه کړی، غلط کار یې کړی دی، اوس دغه پلار قبر کې پروت دی، د جنت نه هم محرومه دی، خو لیکن د هغې سره سره پردي مال باندې دا بچي مزې کوي، مزې به پې بچي کوي، سزا به پلار ته میلاویږي. څنګه چې د نیکۍ اجر پلار ته، څنګه چې د نیک اعمالو اجر والدینو ته، د قرنګې دا بچي به په د پردي جایداد باندې چې د خور حصه ده د پلار نه ده ورکړې، د دې ماشوم ترور ده، پلار خپل خور حصه نه ده ورکړې، په غلطه طریقې اشاره کړې ده، هغه خو به ځان جهنم ته وارته، خو لیکن د هغې سره د کور ته حرام رزق را روان دی، د کور ته مردار رزق را روان دی، کور ته پردی رزق را روان دی. موږ په غلا خفه کېږو، په ډاکه خفه کېږو، ماشوم غلا وکړي، ماشوم ته قارېږو چې غلا دې وکړه. کور کې کلی کې خبر شو پلانکې غلا کړې ده، څنګه ته خپل بچی ساتو، پلانکې غل دی، پلانکې ډاکو دی، د نه ګورې ځان ساتئ، غله ګرځي، غله دسې او دسې. خو لیکن زمونږ د پلار یا زمونږ د ورور د پلار چې خپل خور له حصه نه ده ورکړې، دا موږ ته ډاکو نه ښکاري، نه موږ ته ځان ډاکو ښکاري. د ورور چې د خویندو حصه ګیره کړې ده د ته ځان ډاکو نه ښکاري، نه خو ورته د ښځې ویل چې یا سړیه تا خو پردۍ حصه ګیره کړې ده. او دا خو قرآن کې الله فرمایي چا چې وارث ته حصه ورنه کړله همیشه به جهنم کې داخل کړم. دا خو پردۍ حصه ده، پردی سي دی، او یو نوړی چې ګېډه ته حرام راشي 40 ورځو پورې الله منځونه نه قبلوي. هسې نه په روژه کې هم ډېر ډېر عبادتونه کړي دي او د الله دربار کې قبول نه